ښه درته ووایي چې ستاسو د کرکټ دغه کریر چا تباه کړی دی؟ تاسو د چیمپئن ټرافي ذکر وکړو، د پېښور خلاف په 2003 کې تاسو میچ کړی، د هغې کې ستاسو خپله کارکردګي څه وه؟ د 1996 چې کوم ورلډ کپ شوی و په هغې کې د کوارټر فاینل میچ فکس شوی و، چا فکس کړی و؟ د چا په اشارو باندې فکس کړی و؟ دا چې کله 2009 چیمپئن ټرافي وه په افریقا کې، نو په هغې کې مصباح الحق او د دې ټولو سرغنه چې کوم دا شهید افریدي وو، دا ټول کسان چې کوم دی هغه راټول کړي او د قرآن پاک چې کوم دا هم د یونس خان د کمرې نه عمر اکمل په لاس یې وړی او په هغې باندې بیا هغوی لاس ایښي. ټیک ده جی. د 2010 دغه مشهور زمانه سپاټ فکسنګ سکینډل طرف ته راځو، دغې کې چې موږ ته دا کم پلیئرز ښکاري سلمان، امیر او اسف، په حقیقت کې دوی دا نو بالز کړي دي، د سلمان بټ په اشارو یې کړي دي که نه نور څوک کردارونه په دې کې ملوث و، دا په دوی باندې هسې یو بې بنیاده الزام و. قدرمنو کتونکو، سنګر خان یم او نن چې را سره په پروګرام کې کوم شخصیت موجود دی، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري جانزیب خان صاحب، پروفیسر دی، خو د دوی شخصیت داسې خور وور دی چې زه حیران یم چې شروعات د کوم ځای نه وکړم. د هغې وجه دا ده چې یو صحافي هم دی، د هغې نه علاوه LLB هم کړې ده، د وکالت د پیشې سره یې هم تعلق دی او بیا موجوده وخت خو د عربي پروفیسر دی د تحصیلي تنګي د ګورنمنټ ډیګري کالج کې، نو او د هغې نه علاوه کرکټر دی، د انټرنیشنل لیول کرکټ یې کړی دی او د صحافي په حیثیت باندې ورسره ډېر غټ معلومات دي. د څونه چې سکینډلز دي د 1996 د ورلډ کپ باره کې ورسره انفارمیشن دي چې هغه چا فکس کړی دی، د چا په اشارو فکس شوی دی، 99 ورلډ کپ چا فکس کړی دی او بیا په 2004 کې چیمپئن ټرافي کې یو میچ فکس شوی دی. د 2010 چې کوم مشهور زمانه سکینډل دی د سپاټ فکسنګ، د هغې اصل حقیقت سره کوم چې موږ ته ویلی شوی دی چې آیا امیر، اسف او سلمان بټ په حقیقت کې به دغه کې ملوث دي که نه، د دغې څه نور کردارونه وو او دا په دوی باندې الزام دی. د هغې نه علاوه وقار یونس او وسیم اکرم د شعیب اختر کریر څنګه تباه کړی دی او ولې یې تباه کړی دی، په دغې به هم ورسره خبرې کوو. پروفیسر صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. یوه خبره د پروفیسر صاحب حوالې سره وکړم، تاسو به وایئ چې یاره انټرنیشنل کرکټ یې کوو په ویلچیر باندې دی، نو د ډېر زیات معذرت سره او د ډېر د درد سره دا خبره کوم. په 2014 کې دوی سره یوه ناخوشګواره واقع مخې ته راغلې ده، د ګولۍ ښکار شو، د هغې د وجې نه د دغه کرکټ میدان نه راووتو او په ویلچیر باندې شو. الله ته منظوره نه وه د دوی دغه مزید دغه کرکټ جاري ساتل. پروفیسر صاحب د ټولو نه اول خو راته ده ووایئ چې تعلیم هم ډېر زیات خور وور کړی دی، جرنلیزم هم کړی دی د پېښور یونیورسټۍ نه، LLB هم کړې ده، د هغې نه علاوه عربي هم کړې ده، فزیکل ساینسز کې هم ماسټرز دی. ستاسو څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنګر خان وروره ډېره مننه د راتللو زموږ دې ځای ته، الله هم خوشحاله ساتئ. تعلیم یو داسې څیز دی چې دا پوره کېږي نه، هغه که ته د یو ځای نه کې او که د بل ځای نه کې او که یو ماسټر کې او که بل ماسټر کې، دا یو شوق دی او دا یو سمندر دی او سمندر په ګوټ ګوټ اوبو باندې نه کمیږي او نه ختمیږي. نو چونکې زما شوق و، زما دوه څیزونو سره ډېر شوق و چې یو ایجوکیشن او یو آرمي. بس ایجوکیشن الله پاک په موږ باندې رحم وکړو، هغه موږ هغه څه نه څه هغه خپل کوشش کړی دی، نور کم نه ډېر زیاته. ما MA د پېښور یونیورسټۍ نه وکړه، د ریګولر د پېښور ډپارټمنټ اسلامیک سنټر ډپارټمنټ نه، جرنلیزم اینډ ماس کمیونیکیشن مې پېښور یونیورسټۍ نه ریګولر کړی او LLB مې د اسلامي الله کالج نه کړی او هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن مې د ګومل یونیورسټۍ نه کړی دی. ټیک ده جی. د کرکټ حوالې کرکټ طرف ته راځو، کرکټ هم د ټینس بال کرکټ هم کړی دی، د هارډ بال هم کړی دی او بیا په انټرنیشنل لیول باندې تاسو کوم میچز کړي دي، نم دي کړي، د چا سره هم کړي دي؟ نو لاول د ماشوموالي نه لکه څنګه تاسو ته پته ده چې ټینس بال و بیا سکول په لیول هم هارډ بال شروع کړو، د هغې نه اسلامي کالج کې زما په سپورټس ایډمیشن وشو او د هغه ځینې یو د کرکټ سلسله شروع شوله. انټرنیشنل چونکې ما نه دی کړی، خو ما د قائد اعظم ګریډ 2 ټرافي پورې لوبولی دی. خو تاسو ته پته ده چې هر ځای کې لکه څنګه چې په پاکستان کې په هر ځای کې سفارشي کلچر دی، نو دغه سفارشي کلچر زمونږ هغه مخکې تک چې کوم دی هغه نور مخکې نه که بس په غذا یې ودرو. ښه درته ووایي چې ستاسو د کرکټ دغه کریر چا تباه کړی دی؟ دې کې زه به درته ووایم چې زمونږ د هغه وخت کې فاټه چې کوم کوچ او کوم منیجر و، خاص کر زمونږ منیجر طاهر افریدی نوم یې و، هغه ډېر زیات ظلم کړی زما سره نه، د نورو ډېرو پلیرانو سره، او خاص کر لکه د افریدو د قام نه علاوه چې څومره خلک وو، که هغه مومند و، که هغه عثمان خیل و، که هغه اورکزی و، که هغه
باجوړی و که هغه ملکنډی و که هغه وزیرستاني و نو د ټولو سره ډېر ظلم کړی صرف افریدیانو له به چانس ورکاو او باقي چې د کومې جنسۍ والا هغه به اعتبار کول. تاسو د چیمپئن ټرافي ذکر وکړو د پېښور خلاف په 2003 کې تاسو میچ کړی هغې کې ستاسو خپله کارکردګي څه وه؟ دا چیمپئن ټرافي دې ته نه دي د ګریډ 2 ټورنمنټ وایي. په 2003 کې چې کله ما ډیبیو میچ وکړو نو په پیل اننګ کې ما 66 وکړو په دویم اننګ کې 26 حالانکې زه کیپر بیټسمین وم په اووم نمبر یې ماله بیټینګ را کړی او په نیکسټ میچ کې چې کوم زموږ صوابۍ خلاف و په هغې کې زه هغه ډراپ کړم. ټیک دی جی. ښه تاسو ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې یاره زه کیپر بیټسمین یم د هغې نه علاوه صرف تاسو بیټینګ او کیپینګ کوو که نه بالینګ هم کړی دی؟ نه بالینګ نه کیپینګ بیټینګ بس. صرف کیپینګ بیټینګ هم کوو. ښه دا راته اوس ووایئ چې د 1996 چې کوم ورلډ کپ شوی و په هغې کې د کوارټر فاینل میچ فکس شوی و چا فکس کړی و د چا په اشارو باندې فکس کړی و؟ نو ما خو تاسو ته ویلې چې پاکستان کې په لکه په هر ځای کې یو مافیا ده او دغه رنګ په کرکټ کې مې یو غټه مافیا ده او دغه مافیا کې ډیر زیات نمونه دي او باغې کې د جسټس قیوم ریپورټ هم پروت دی هغه باقاعده منشن کړي دي پکې کسان چې کم دي خو چونکې زمونږ په ملک کې زه به دا ویم چې هغه نظام داسې دی چې هغوی ته هغه سزا میلاو نه شوله. دغه د 96 ورلډ کپ کوارټر فاینل چې کوم دا وسیم اکرم فکس کړی. ټیک دی جی. تاسو چې چا په اشارو فکس شوی د هغوی نومونه نه اخیستل غواړئ صحیح ده. د 1999 ورلډ کپ کې فاینل پاکستان ټوټل 132 کړي وو فرست بیټینګ یې کړی و ویلی کېږي دا چې دا هم فکس شوی او ستاسو معلومات څه دي؟ د مخکې نه فیصله دا وشوله په د چې کوم د میټینګي د میچ نه مخکې چې مونږ ټاس وګټو نو مونږ به بالینګ کوو. وسیم اکرم چې لاړ او ټاس یې وګټ نو بیټینګ یې واخیسته. هغې کې ښکاره خبره وه چې پولیټیکل خلک انوالو او وسیم اکرم چې کوم دی د هغې سرغنه و او هغه میچ فکس کړی او په دغه 99 ورلډ کپ باندې د جسټس قیوم ریپورټ شته دی که څوک دا نه مني نو ادي مو ګوري او بهرحال د هر ځای نه د یو سورس په ذریعه معلومات کیږي چې دا په څه طریقه فکس شوی. ټیک دی جی. تاسو د 2004 د چیمپئن ټرافي د یو میچ ذکر وکړو چې هغه هم فکس شوی و نو هغه چا فکس کړی او دا میچ د چا خلاف و؟ د پاکستان او د ویسټ انډیز د چیمپئن ټرافي سیمی فاینل و. انضمام خپله وایي چې کله مونږ فیصله وکړه مونږ دا وویل چې ټاس وګټو هیوي کنډیشن و او وریځه وه اټموسفیر چې کوم و هیوي نو او پچ هم ګرین و نو دوی مو ویل چې مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ به یاره بالینګ کوو چې ټاس وګټو. خو چې زه کله ټاس له کوزېدم نو په باونډري لاین باندې اظهر محمود ولاړ و د ما ته ویلې چې انځي به که ټاس وګټې نو بیټینګ والا دلته که مونږ 180 170 وکړو نو مونږ نه ویسټ انډیز نشي چیس کولی نو په هغې کې اشاره د انضمام هم دا وه چې اظهر محمود په هغې کې انوالو. ښه په 2000 د یونس خان یو انټرویو دا موجوده د هغه وایي چې زما خلاف شاهد افریدي سازش کړی دی. دا راته ووایي چې ستاسو څه معلومات دي د هغه خلاف سازش چا کړی دی؟ ما دا هم اورېدلی دي چې یاره د هغه خلاف ټیم یو ځای شو او په قرآن باندې لاس ایښي و. ستاسو د دې باره کې څه معلومات شته که وي نو څه دي؟ بالکل دا چې کله 2009 چیمپئن ټرافي وه په افریقا کې نو په هغې کې مصباح الحق او د دې ټولو سرغنه چې کوم دا شاهد افریدي و دا ټول کسان چې کوم دی هغه راټول کړي او دا قرآن پاک چې کوم دا هم د یونس خان د کمرې نه عمر اکمل په لاس یې وړی او په هغې باندې بیا هغوی لاس ایښي او د ده خلاف یو دغه کړی و او هغې بیا هغه وخت کې چې کوم د بورډ چیرمین و هغه ته یې ویلي و چې یاره د ده د طریقه کار ډېر سخت دی. نن کې یونس چې کوم یو غریب یو زبردست کپتان هغه به صرف دا ویل چې یاره تاسو لکه فزیکل فټنس باندې او په ټریننګ باندې لکه توجه ورکوي دوی هغه کول نه غوښتل. ټیک ده جی. د 2010 دغه مشهور زمانه سپاټ فکسینګ سکینډل طرف ته راځو دغه کې چې موږ ته دا کم پلیرز ښکاري سلمان امیر او اسف په حقیقت کې دوی دا نو بالز کړي دي د سلمان بټ په اشارو یې کړي دي که نه نور څوک کردارونه په دې کې ملوث و دا په دوی باندې هسې یو بې بنیاده الزام و؟ نو هغې کې خو ګوره ډېر خلک ته پته ده ډېر صحافیانو ته پته او د دنیا ښه صحافیان هم ویلي دي او هغه چې کوم و نو هغې کې دا غریبانان په یو سوچه سمجه منصوبه کې راګیر شوي وو دا درې واړه چونکې دغه وخت کې د دوی په رنګ لکه د محمد آصف او د محمد عامر غونته کې لکه ټیلنټ چې کوم و نو په دنیا کې په یو ځای کې نه و. لکه دغه نه مخکې ته وګوره که نه دوی پهلا میچ به ټیسټ چې کوم دی د استرالیا خلاف بیا له دویمې وګاټه او بیا انګلینډ نه دوی په لیډ کې روان و
او هغې کې هم زمونږ خپل خلک انوالو چې دوی په هغې کې ګیر کړله او دا غریبانان هغه ژوند د هغوی هغه کیریئر چې کوم دی تباه او برباد کړه. خاص کر هغې کې زیاتی د سلمان بټ او د محمد آصف سره وشو چې هغوی بیا واپس لکه کم بیک ونه کړو. امیر ته خو بیا هم یو اپرچونټي میلاو شول او راغللی او 2017 چمپیون ټرافي ولوبوله او د فاینل کې بیسټ بولینګ وکړو. ویرات کوهلي، شکر دون او روهت شرما یې آوټ کړل او ښه کارکردګي وکړله. صحیح. ښه دره ته ووایې چې د وقار یونس او د وسیم وقار یونس په باره کې ویلی کېږي دا چې د ډېرو کلاړیانو کریر تباه کړی دی، خصوصا د عبدالرزاق او د شعیب اختر. د شعیب اختر کریر هغه تباه کړی څنګه دی او صرف شعیب اختر تباه کړی وقار یونس تباه کړی که نه دې کې د وسیم اکرم هم څه لاس شته؟ نو وسیم اکرم خو په کې خامخا لاس و چې د وقار یونس پکې و ځکه چې دا دواړه ملګري وو او شعیب اختر کیریئر یې ځکه دوی تباه کوو چې شعیب اختر یو سپیډ سټار و، یو سپیډ ګن و. د دنیا نن هم د هغه ریکارډ پروت دی. ته وګوره کله په 2003 کې د هغه فاسټسټ ډیلیوري 100 پر مایل اوسه پورې چا بریک نه کړه. نو د هغې د وجې نه هغوی هغه خپل کیریئر د اوږدوالي د وجې د هغه سره زیاتی وکړو. عبدالرزاق سره هم کړی بېشکه او بیا ته راشه د وقار یونس کوچینګ ته وګورم نو د عمران خان نه پس که پاکستان ته یو کپتان میلاو شوی نو هغه سرفراز و. سرفراز سره چا زیاتی وکړو د ټیم نه څنګه بار شو 11 کنزیکټیو 20 سیریز دا یو ورلډ ریکارډ دی د اوسه پورې چا بریک نه کړ. دا سرفراز په کپتانۍ کې پاکستان ګټلی و. یو سیریز په بیللو باندې مصباح الحق او د وقار یونس په سازش باندې هغه غریب هغه کپتانۍ نه هم لاړه او د هغه انټرنیشنل کیریئر چې کوم و هغه تباه او برباد کړ. ټیک ده. ښه دره ته ووایې چې وقار یونس او شعیب اختر وقار یونس او وسیم اکرم د شعیب اختر کریر څنګه تباه کړی دی؟ د میچز نه یې ډراپ کړی دی، بل څه ورسره کړي دي، څه وجه وه؟ هغه نوم نه دی اخیستی شعیب اختر خو هغه بار بار په خپل انټرویو کې یو خبره کوي چې زه په ډریسنګ روم کې به بیټونو باندې والی شوی یم که نه. نو اشاره صفا د چا طرف ته وه؟ د وقار یونس او د وسیم اکرم طرف ته وه. او بله دا وه چې هغه کله پیک دور نو دا 93 او 94 و او دا غریب په 96 97 کې ډیبیو کوي، بیا په 98 سیریز کې راځي او بیا په 99 کې په چنای کې ډریوډ او ټنډولکر آوټ کوي او د هغې نه بیا هغه 99 ورلډ کپ ته ځي هلته خپل یو نوم او خپل یو پهچان پرېږدي. خو بهرحال هغه وخته پورې د هغه ګوټنې غریب تباه شوې وې. هغه به د ګوټنو نه په سرنجانو باندې اوبه ایستلي او بیا به یې لوبه کوله. ټیک ده. پروفیسر جانزیب صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کومه. موږ له هم دغه خپل قیمتي وخت راکړو د انټرنیشنل کرکټ حوالې سره موږ سره دا څه خبرې شریکې کړې. قدرمنو کتونکو د دوی سره به دغه خبرې سلسله به جاري وي، پروګرامونه به ورسره زمونږ جاري وي. د دوی نه بعد زمونږ کم ځوان کول دی هغوی له څه کول پکار دی د کرکټ په حوالې سره چونکه ټیلنټ شته خو د وسایلو کمی دي. په لږو وسایلو کې هغوی خپل کریر څنګه جوړولی شي، چېرته تللی شي، په دغې به هم ورسره یو پروګرام کوو. په بل پروګرام کې به لیدل کتل کېږي. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.